الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزتمند علماء کرام، مشرانو کشرانو او د دین توتیانو طالبانو، نن په دې موقع کې موږ حاضر شو انتهایی د خوشحالۍ موقع ده چې الحمدلله په داسې محفل کې موږ ناست یو چې د هغې فضایل هغسې پټ نه دي. داسې فرشتې زموږ په مخ کې ناستې دي چې حدیث پاک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د طالبانو د خپو لاندې ملائک وزرې غوړي. زما عزتمندو دینه غټه به کومه درجه چې ملائک خپلې وزرې ستاسو د خپو لاندې غوړي. تاسو ته خپل قدر نه دی معلوم، تاسو د الله د دین توتیان یئ. الله پاک ته دومره خوښ یئ چې د الله پاک ملائک هغه ستاسو د خپې وړاندې خپلې وزرې غوړي، ستاسو عزت کوي، ستاسو دپاره دعاګانې غواړي. او د دغسې د طالبانو چې د علم په طلب کې ګرځي، حدیث پاک کې راځي چې هغو دپاره په دریاب کې میان هم دعاګانې غواړي، په هوا کې مرغان ورته دعاګانې غواړي. او دغه رنګې په دنیا کې چې کومه د ساه والا څیزونه یې ټول د دوی دپاره دعاګانې غواړي. زما عزتمندو طالبانو، شکر وباسئ چې الله پاک د هغه محفلونو نه ویستلي یئ چې هغه د دنیا کې د شر او د فساد ځایونه دي. هغې کې نه د آخرت فایده شته او نه د دنیا شته. او داسې خپل ځای ته راویستي یئ چې الله خپل کتاب ستاسو په لاس کې راکړ دی چې زما دا کتاب وایي. دا ډېره خوش قسمتي ده او په دې باندې شکر وباسئ. او زه ستاسو مور و پلار له دا مبارکباد ورکوم چې الحمدلله الله دې هغو له توفیق ورکړي، الله دې د هغو په عمرونو کې برکت واچوي چې کوم وفات شي دی، الله پاک دې د هغوی جنت الفردوس نصیب کړي چې تاسو یې دې ځای ته لیږلي یې. زما عزتمندو، موږ وکتل چې لږ لږ ماشومان په ښه بدي لوی کېږي، خلک یې میلیونو ته لیږي چې موږ له پیسې ګټي، یا بل مشینانو چوټکۍ چې تېرېږي هغې له لیږي، یا نور په دنیا په کارونو کې مصروف کوي. او تاسو الله پاک خپل کور ته راویستي یې، په دې باندې شکر وباسئ. دا علم دا یو ډېر لوی شی دی. د قرآن کریم درجه دا یو ډېر لوی شی دی. حدیث پاک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څنګه چې ما تاسو ته حدیث وفرمایي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. چې غوره سړی په تاسو کې هغه دی چې قرآن بل ته ښیي او په خپله یې زده کوي. غوره دې ته یې ویلي دي، دې ته یې نه دي ویلي چې یو سړی میلیونو کې ګرځي، یو سړی دنیا پسې ګرځي او پیسې ورسره زیاتې او د دنیا وسایل ورسره زیاتې، هغه ته یې غوره نه دي ویلي. غوره یې هغه سړي ته ویلي چې قرآن کریم یې زده کوي او بل ته ښیي. لیکن زما عزتمندو، زمونږ به دغه دعا یي چې الله پاک تاسو د دین عالمان جوړ کړي او سره د عمل نه تاسو انتهایی غټه درجه ده د الله په نسبت دی. بل حدیث کې ټول دا حدیث موږ اورېدي دي، تاسو ټول اورېدي دي، مشهور حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی قاري ته ووایي چې قرآن یاد کړی
اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. چې کله ورځ د قیامت شو الله پاک به دې قاری صاحب ته ووایي، الله پاک به په خپل قدرت سره په خپل جلال سره دې طالب ته متوجه شي چې قرآن لولا او د جنت په درجو باندې به ورته خېږه. څومره د عزت مقام دی. او آخري ستا درجه به وي هغه عند آخر آیة تقرأها، چې آخري آیت ته قرآن ختمیږي ستا درجه وي. څومره خوش قسمته یې تاسو. او بیا د مور بلار چې کوم عزت ته الله هغه د ماشوم مور بلار چې کوم عزت ورکي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دما طالبانو د نبی علیہ السلام خبرې چې دي کنه دا د الله خبرې دي. الله نبی علیہ السلام ته خودلی چې دا زما امت ته بیان کړ. نو نبی علیہ السلام وی چې البس والداه تاجا یوم القیامه ضوءه احسن من ضوء الشمس. دغه قاری دغه طالب مور بلار له الله دومره درجه ورکی، دومره عزت به ورکی، یو عزت تاج به ور په سر کی او هغه نه وداسي ورنا کیږي یو چې د نور نه وداغي نور او رڼا زیاتې عزت به زیاتې په ټول مخلوق کې. نو څومره لوی درجه ده ستاسو او ستاسو د مور بلار. الله پاک دې نصیب کړي. علم حاصلول دیتا علم خود الله پاک یو ډېر لوی شی د دریاب دی، لیکن دې را اخلاص لګي چې اخلاص سره برازي. قرآن کریم ته چې کېنای دا خپل آداب دي. قرآن کریم ته په ادب سره کېنای. د قرآن کریم بیا ادبي باندې کوي، اوچت ځای باندې بګړې ټیبل باندې تختو باندې چې تاسو نه داغه سي بیا ادبي ونشي. ځکه قرآن کریم ډیر اوچت شی دی او اوچت کیږي به الله چې ته داغه ادب کوي. چې د قرآن کریم ادب ونشي، د استاد ادب ونشي. څنګه چې ته د قرآن کریم ادب کوي دغه څه به د استاد کوي. ځکه استاد په سینه کې هم قرآن پروت دی، استاد په مخ کې هم قرآن پروت دی. دغه قرآن ته دغه استاد کوي. نو چې د استاد په زړه کې او استاد په ذهن کې د استاد قدر نه او تا هغه د پسپک نظرای باندې ګوري چې یاره دا وړوکی دی یا دا لنډ دی دا غټ دی دا تور دی دا سپین دی، بیا علم چرته نشي حاصلولی. هر قسمه استاد شي لیکن دا هغه په سینه کې چې کوم قرآن پروت دی هغه د الله قرآن دی. ها دې دغه ته تاسو مو ګورئ چې دا یو څو پاڼې دی یو کتاب پروت دی، دا ټول د الله خبرې دی. الله او د استاد په سینه کې دغه د الله خبرې پرتې دي. نو دا به تاسو ته ال حاصلېږي چې تاسو د هغې عزت کوئ، د قرآن کریم عزت کوئ، د استاد عزت کوئ، مدرسې ته راځئ، اودس کوئ، صفا سوتره راځئ، کپړې صفا مانځي اغوندئ. په دې کې ستاسو سینې ته به الله قرآن کریم اچول اسان دي. چې کله ستاسو په زړه کې د قرآن ادب وي، د استاد ادب وي، د مدرسې د کلاس د جماعت ادب وي، نو الله به لارې تاسو ته اساني د قرآن د زده کولو. ته به اړوپېږي نه، تا ته به الله پاک داسې اسان کړي چې په لږو وخت کې به ته قرآن کریم یاد کړي. دا علماء کرام ناست دي، داسې طالبان موږ لیدل دي چې په 8 میاشتو کې هغه قرآن یاد کړ دی، په 9 میاشتو کې قرآن یاد کړ دی، په 15 میاشتو کې قرآن یاد کړ دی. وجه دای چې هغه د قرآن سره محبت دي، د استاد سره محبت دي، د مدرسې سره محبت دي، د جماعت سره محبت دي. نو کوم شي سره چې محبت دی هغه په زړه کې الله تعالی چي. اوس کوم مزید الحمدلله د کور نوځه مدرسې زه او دا مولوی سه مونږ به هر څه دلته نه مونږ ته چې هغه شاپور ته بشامه پوری به مونږ دې نه پیاده تلو په دې خړونو باندې په خړ کې به کله به مو خړونو ویډیو پوښ کړه، کله به الو شو بکی دا بشری په شاړوري بشام پوری مونږ پیاده تلو، کته میری پوری به مونږ پیاده تلو. اول ته کې مونږ سبق وی او بیا به پوښ کړه شپږ میاشتې 8 میاشتې کال وروسته به راتلو دلته کې بیا به پیاده راتلو. هغه سختیانې برداشت کړې دي مونږه.
دغسې نورو علماو برداشت کړي دي. تاسو خو شکر وباسئ د کور نه وځئ، تاسو ته مدرسې دي، تاسو په کور کې جوماتونه دي. زمونږ په وخت کې دلته کې مدرسې نه وي، د سره پالي کې داسې خاص مدرسې نه وي. اوس په الحمدلله په هر ځای کې مدرسې دي، قابل استادان دي. نو عرض مې دا کوو چې تاسو باندې د الله پاک لوی رحم دی، لوی نعمت دی. د دې نعمت ناشکري ونه کوئ. د نعمت ناشکري چې وکړله دا الله پاک خپل نعمتونه اخلي. نو تاسو ته مې دا عرض کوو چې خپل د قرآن کریم ادب کوئ، خپل د استاد ادب کوئ، دقرنګې د مدرسې ادب، ځکه دا د قرآن د زده کولو ځای دی. پس تاسو دنې درسګۍ هغې کې به هم ادب کوئ، فرزول به پکې نه کوئ، په بوډانو سره به نه راځئ، کنځل به پکې نه کوئ، بدې خبرې په تاو به پکې نه وایئ. دا ټول د قرآن کریم د زده کولو آداب دي. بل طالب لا دا ضروري ده چې نن سبا دا د شر وسایل ډېر زیات جوړ شي، دا موبایل او دا څیزونه. تاسو الحمدلله ماشومان یې د دې څیزونو د سره اړو ضرورت نشته، خو که بالفرض مور و پلار تاسو ته ضرورت محسوسوي، نو هغه وړوکی موبایل صرف د خبرو والا هغه ځان له استعمالوئ. کوم چې د شیشې والا دي، د ویډیو والا دي وغیره، دا طالب دپاره بالکل استعمال د دې نه دی پکار، ځکه دې کې قسمه قسم د شر وسایل دي پکې. په دې سره د طالب ذهن خراب شي، قسمه قسم نقشې ورته مخې ته راشي، هغې سره د ده ذهن ګډوډ شي. نو دا زه تاسو ته درخواست کوم چې غټ موبایل بالکل نه استعمالوئ. که ضرورت وي تاسو ته او د موبایل نه بغیر نه کېږي، نو هغه ساده موبایل صرف د خبرو والا ځان سره ساتئ. دا به ستاسو دپاره په دې کې به خیر وي، ځکه دا څیزونه د غټ چې دي دا خو یو شیطاني څیزونه دي. په دې کې هر قسمه چې څه کې استعمالي هغه کې استعمالېږي، هر قسمه څیزونه په دې کې شته. په دې سره به ستاسو ذهنونه ګډوډي. زیات وخت ستاسو نه اخلم، او الله پاک د دې ستاسو اساتذو ته توفیق ورکړي، الله د دوی په عمر کې برکت واچي، او الله پاک دې ستاسو په علم کې برکت واچي، او الله تبارک وتعالی ستاسو مور و پلار له توفیق ورکړي، الله دې هغونه اجر ورکړي چې تاسو یې خلک خپل بچیان مزدوره له لېږي او تاسو یې خپل قرآن ته کښېنولي. د هغونه مبارکبادي ورکوم ستاسو مور و پلار له چې په داسې وخت کې تاسو خپل کتاب د الله کتاب ته کښېنولي. الله دې د هغو ضرورت د خپل دربار نه پوره کړي.